بنگلاديش نه دویم ټیسټ میچ ګټلو د پاره پاکستان ته 437 رنز پکار دي 437 ټارګټ بنگلاديش پاکستان ته په سیکنډ اننګز کې ورکړی دی. آیا پاکستان به 437 رنز وګي کنه ځکه دوه ورځې دي خو ایزیلی کچری د پاکستان یو دوه بیټسمنان سنچریانې پکې وخی نو خو ایزیلی دا سکور چیس کیږي. خو آیا سکور به چیس کوي څوک؟ دې حواله سره د پاکستان بالینګ کوچ عمر ګل هم یو سټیټمنټ جاری کړی دی چې په هغه هم په دې ویډیو کې خبره کوو واغې نه مخکې تاسو کمنټ لازمي وکړئ چې آیا پاکستان به د سیکنډ ټیسټ میچ وګټي کنه. نن ورځ هم پکې سبار ورځ هم پکې دوه ورځې دي 436 رنز دي. آیا د پاکستان بیټینګ لاین نه پر 436 پوره کی کنه ځکه په فرست اننګز کې پاکستان په 232 رنز باندې ټوټل ټیم آوټ شو اوس په 436 رنز وکي کنه. کمنټ لازمي وکړئ. ها عمر ګل ویلي دی چې وی هاف still 2 days left in the match and there is a chance of rain as well. So there is a plenty of the time remaining. The result is still open and it doesn't look like a draw is likely. عمر ګل ویلي دی چې موږ سره دوه ورځې دي میچ ختمېدو کې دوه ورځې دي خو ورسره د باران چانس هم شته دی خو ریزلټ چې کوم دی هغه مطلب دا نه ټایم خو کافي دی موږ سره یعنی ریزلټ د میچ ریزلټ راکېدو طرف ته بنځي موږ سره خو کافي مقدار کې ټایم شته دی دا کافي مقدار کې پاکستان سکور هم چیس کول شي او د بنگلاديش بادران وکټ سمایشته شي یعنی میچ د ډرا کېدو طرف ته چانسز کم دي خو مونږ به کوشش کوو چې دا میچ وګټو کوشش نه بلکې پاکستان له پکار دی چې دا ټیسټ میچ اټ لیست وګټي کم از کم دو بیټسمن له صرف بابر اعظم لنه اوس په د هر چا په بابر اعظم باندې سترګې وي چې بابر اعظم بس سکور کوي ځکه دا نور کلاډیان چې لس کم کلاډیان دي د بابر اعظم نه علاوه دی خو چرته واده لتلی دی ګراوند له ولیمې لتلی دي یا را بابر اعظم د یو د لسو خویاندو یو ورور دی بس صرف بابر اعظم بس سکور کوي او نور کلاډیان باندې کوي که میچ بیلو په بابر اعظم باندې به تنقید کیږي که میچ ګټو نو څوک د بابر اعظم بیا صفت ډیر کم خلک چې د بابر اعظم صفت کوي کچری نن پاکستان میچ بیلیو بابر اعظم پکې سکور نه کوي نو دغه لس وړه کلاډیان به څوک نه ټارګټ کوي خو یو بابر اعظم باندې به غټ تنقیدونه کیږي یو بابر اعظم باندې تنقید ښکار جوړیږي. عمر ګل حواله سره د شاهین افریدي او د عمر ګل حواله سره دا اپډیټس راتل چې جګړه کړې ده چونکې جګړه نه وشوي حسن علي انجری راغلی و نو حسن علي ریپلیسمنٹ د پاره شاهین افریدي ته عمر ګل وی چې ته ځان تیار کا شاهین افریدي چې کله بالینګ کوي نو غوتو نه ټیپ تاوي ټیپینګ کوي په غوتو باندې فیلډینګ کوي یا سم کوي نو په ګوتو نه ټیپ تاوي نو هغه ټایم عمر ګل وی چې ما ولوي چې ته ځان تیار کا ټیپینګ د کې ګوتو نه ټیپ تاوي ټیپ ته تاو کا ځکه بیا اسنه ټایم کمی او ته به کوزيږي د حسن علي په ځای و بالینګ کې کچري حسن علي مکمل انجری وی او هغه بالینګ نشي کولای نو بیا به هغه په ځای ریپلیسمنٹ دی صرف دغه خبرې شوې دی نور شاهین افریدي سبب تمیزین دا کړی عمر ګل سره یعنی هغه جګړه چې کومه خبره و نو کې حقیقت نشته رږي نو اوس تاسو کمنټ لازمي کوي چې آیا پاکستان به بنگلاديش نه دا سیکنډ ټیسټ میچ وګټي کنه کمنټ ضرور وکړئ جی.